الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى وتقاء الله فلينظر إلى المتعلمين والذي نفس محمد بيده ما من متعلم إلا يختلف إلى باب العالم إلا وله بكل قدم وبكل حرف عبادة سنة وهو يمشي على الأرض والأرض تستغفر له وينادي مناد هؤلاء وتقاء الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما عزتمندو، ډیر لوی بابرکته مجلس دی چې د داسې مجلسونو لپاره او د دې د استقبال لپاره په زرګاو فرشتي راکوزیږي او دا داسې بابرکته مجلس دی چې اخر کې اعلان کیږي: قوموا مغفورا لكم، پاسئ تاسو وبخښلی شوئ او ستاسو بدی دا په نیکو سره بدل شي. زمونږ مشران راغلي دي، نو زه صرف یو څو خبرې تاسو ته وړاندې کوم چې دا طالبان سبا د ناظري والی او سبا د حفظ والی دا ډیر مبارک دي، ځکه دا الله رسول فرمایي: من ينظر الى وتقاء الله، من احب ان ينظر الى وتقاء الله فلينظر الى المتعلمين. څوک چې په دنیا کې د جهنم د اور نه آزاد خلق لیدل غواړي، چې هغې ته دا ډیګري میلاو شوې ده او دا سرټیفیکیټ ورته میلاو شوی دی چې دا اور والا خلق نه دی، جهنم والا خلق نه دی، نو چاته دی وګوري؟ فلینظر الی المتعلمین. د قرآن کم دا طالبان چې دي، د قرآن دا شاگردان، دې ته دی وګوري، ځکه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي. او بیا د خدای پیغمبر قسم خوري: والذی نفس محمد بیده، وی زما د پاغه ذات باندې قسمی د کم ذات په قبضه کې زما روح دی. ما من متعلم الا يختلف الى باب العالم الا وله بكل قدم وبكل حرف عبادة سنه. چې د دې قرآن د زده کړې د پاره کم طالب علم کاغه ورکوټ دی او کلوی دی، کاغه نر دی او کاغه زنانه ده، سو کوم چې د قرآن د زده کړې د پاره یو قدم موچت کی الا وله بكل قدم عبادة سنه، نو په یو قدم باندې هغه ته د یو کال نفلی عبادت ثواب میلاویږي. وبكل حرف عبادة سنه، او په یو حرف باندې هغه ته د یو کال نفلی عبادت ثواب میلاویږي. وبنيت له مدینه فی الجنه، د یو قدم په بدله کې په جنت کې یو خار، د یو حرف د زده کولو په وجه باندې په جنت کې دی ته یو خار آبادیږي. زندګۍ اصل د دې خلکو دي او مهنتونه اصل د دې خلکو دي او انعامات اصل دې خلکو وړو. زمونږ زندګۍ خو د دنیا په شیزونو باندې ولګې دي او د دنیا د مهنتونو سره زمونږ زندګۍ لاړې، صلاحیتونه لاړو او مونږه تاسو شلخینو چې بیا بروخیجو. یو سکند څومره قیمتي دی، چا چې الله له ورکو او د الله د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې تیر کو، دغه یو منټ او یو لحظه او یو غړی دغه قیمتي ده.
اکه داسې لاړه دا په سړکونو باندې دا په فوټپاتونو باندې او دا د دنیا په دې لانجو کنجو کې او په دې جګړو په دې باسونو کې کدا تیر شنو زندگی تباه شوه ځکه زموږ زندگی خود 10 وره شپېته کاله او یا کاله او د دې منځ منځ کې زموږ زندگی ده دا خو الله موږ له یو چانس را کړی دی نو د نن موږ او تاسو دا عزم وکړو چې فضائل برازي او دا عالمان به د طالبانو بیانې او فضائل به د عالمانو بیانې او فضائل به د حافظانو بیانې نو موږ او تاسو سکو موږ له څه پکار دي نو موږ او تاسو لا دا پکار دي چې عالمان نشي جوړې دي حافظان نشي جوړې دي نو مولوی سے مخ کې او حدیث تاسو مخ کې بیان کړو چې خادمان شي دې سره محبت کوون کی شي ان شاء الله کې دې عالمانو حافظانو ته الله سور کوي تاسو ته بس تاسو په محبت تاسو ته بس تاسو په خدمت باندې هغه سمېلاو شي نو تاسو به د یوې کشته سوار شي په یو قدم دا نن د دې ماشومانو ختم دی خود دې مدرسې با معاونینی د دې با خادمانی د دې با استادانی د دې وړو به مور او پلاری دا نن دا غیم ختم دی دا کوم اجرونه او ثوابونه چې دې ته میلاویږي نو حکومت غي ته میلاویږي او يمشي على الارض دې دلته پزما روان دی والارض تستغفر له او زمکه والا تر دې روایتو کې راځي په دې هوا کې دا مارغان په بو کې میان او ټول مخلوق دا د پاره د مغفرت د واغانې غواړي وينادي منادن او د اسمان نه ندا کیږي هاولای او تقوا الله چې دا په دنیا کې د جهنم نه آزاد خلق دي نو زما عزت مند قرآن سره مونږ او تاسو مینا پیدا کو صحابه کرامو به د قرآن تلاوت کو هر مونږ نرستو به تلاوت یو رکو دی ولینی دو رکو دی ولینی خو کې سنه ست تلاوت دا مونږ او تاسو د قرآن کو دا د قرآن حق دی صرف سارمل سورۃ یاسین ویل په دې باندې د قرآن حق نه ادا کیږي سار د مانځنه رستو تلاوت ماسپهین رستو تلاوت د مازیګر نه رستو تلاوت او د ماخام نه رستو تلاوت او د ماسختن نه رستو تلاوت اگر چې رکوع ولینی خو شدا مونږ او تاسو خپل دستور عمل جوړ کو دا په خبر کې زمونږ په کار راځي دا به ځن کدن په وخت کې زمونږ په کار راځي دا به د حشر په میدان کې زمونږ په کار راځي نو چې مونږ او تاسو د خپل معمول جوړ کو چې قرآن سره مونږ او تاسو مینا وساتو ځکه وی په کال کې ختمول یو ختم کول دا خو د قرآن حق دی او دا قرآن به زمونږ او تاسو د لپاره سفارشي د خدای پیغمبر وی شافع سفارشي دی مشفع او سفارش منل شوی دی ماهلن دی به د خپل حقدار د پاره جنگيږي جګړه کوون کړي مصدقون او جګړه منل شوی ده من جعله امامه چا ځان ته مخه ته کې خودو قاده الى الجنه دا قران به دغه انسان جنت ته بوزي ومن جعله وراء ظهري چا شاته غرزو نو دا قران با د قیامت پر ورځ باندې د ډیرو خلکو د هلاکت ذریعہ جوړیږي څنګه به جوړیږي چې دلته د قران حق نه دی ادا کړي قران ته شا کړی دا نو دا قران دغه مد مقابل دی قاده الى النار او دا قران به د خلک سیده جهنم ته رسی اور ته به رسی نو زما عزت مند مونږ او تاسو قران سره مینا پیدا کو بچی زمونږ او تاسو اغا حافظان شي عالمان شي او کو عالمان او حافظان نشي نو دومره شي چې هغه الله والا شي هغه محمد رسول الله والا شي دا غي زندگی دا زما عزت مند د قران او د حدیث مطابق او کور کې زمونږ زنانا دا غي زندگی د قران او د حدیث مطابق شي ان شاء الله بیا د زندګۍ مزه ده بیا دغه جنت دغه کور بیا د جنت نمونه او دغه محله د جنت نمونه او دغه کلی بیا د جنت نمونه او کوچره د قران والا زندگی نه
نو بیا دا کور دا د جهنم نمونه جوړیږي. بیا پدې کې جګړې، پدې کې پریشانۍ. الله دې مونږ او تاسو عمل کول توفیق راکړي. ان شاء الله زمونږ مشران راغلي دي چې مونږ او تاسو د هغې بیانونه واورو، د عمل په نیت باندې واورو ان شاء الله. او ځان سره د دې ځای نه ډېر څه اوسو، د خپلې زندګۍ یو دستور جوړ کړو، د هغې په ذریعه الله مونږ او تاسو له کامیابي راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.